بسم الله الرحمن الرحیم. انسان د خپل تکلیفونو نه د سبقونه حاصلي څنګه حاصلي چې کله په د باندې خدای پاک تکلیف راولي دا ازمیخت د شروع شي. دا ازمیختونه دلته په دنیا کې د الله پاک په خوخه باندې هم کیږي او کله نه کله دا د خپل خپلوانو یا د رشتہ دارانو د طرف نه هم کیږي. خو په دې کې دا ازمایش شرط دی چې کلم سړی خدای پاک په دې کې کامیاب کیدل به الله پاک لارې کولاوي او د منځونه به خدای پاک اساني. په دې باندې ثابت قدمی ده، په دې باندې د خپل خواهشاتو دباو دی چې خپل خواهشات په هغه وخت کې سړی دباو کی او په دغه وخت کې صرف او صرف د الله پاک هغه خبرې ځان ته مخې ته کی چې یاره الله پاک مونږ ته په دې وخت کې د صبر او د شکر د هغې الفاظو تایید کړی دی چې یاره دقه الفاظ استعمالوي، دغه الفاظ مونږ ته تلقین شوی دی. نو هغه وخت کې دقه استعمالول پکار دي، د خپل تکلیفونو نه خپل لارې ځان له ویستل پکار دي او دا خم وي کله نه کله وي د غمونو باران ښه دی. دا غمونو دا باران چې کله وشي نو سړي ته د خلکو اندازه وشي چې څنګه دی، او دا کله نه کله پکارم وي چې انسان د خپل ځان دپاره کله نه کله د بل ته داسې شو کې چې یاره دا کس څنګه دی او د ما سره دا تعلق په کم نهج باندې دی، د دا تعلق ما سره څنګه دی، یعنی دا تعلق ما سره د فوایدو د دنیا دپاره دی او که نه دا په رښتیا باندې ما سره مخلص دی. د دقې اخلاص پته په تکلیفونو کې پته لګي. د ښه ملګري، د ښه رشتې دار، د ښه دوست د دې پته په تکلیف کې پته لګي. یو بل مثال هم د دې اکثر له به تاسو اورېدلی وي چې د زنانه یعنی ستا خپله ښځه چې کومه ده بیوي زوجه هغې هم تا سره د زندګۍ کې د هغې د امتحان پته تا ته په غریبۍ کې لګي چې کله ته غریبې او هغه تا سره وخت تیر کړي دقه اصلي ښځه د ستا چې کوم تا سره په هغې کې په هغه سخته کې په هغې کې تعلق نه ختموي او هغه تا نه پرېږدي. دقه شان یو ښه دوست، یو ښه رشتې دار تا په غریبۍ کې هم نه پرېږدي او چې کم مفاد پرست وي، کم چې صرف او صرف ستا د پیسو دپاره یا ستا د سټیټس نه غلطه فایده اوچتوي هغه به بیا تا نه مخکې وروسته کېږي او تیل پالش په درته لګوي. دا به اکه وخت کې تا ته پته لګي چې په کم وخت کې په تا باندې تکلیفونه راشي او دا تکلیفونه چې کوم دي دا د الله طرف نه ازمیخ وي. ما مخکې تاسو ته دا ذکر وکړو دې باندې د صبر او د شکر اظهار کول پکار دي او ځان له لارې ایستل پکار دي چې دې نه به زه څنګه وځم. یو درېیمه خبره پکې صرف او صرف دا نه نوټ کې چې دا مالداري چې کومه ده دا وی اکثر له رشتہ داران زیاتوي او دا خبره بالکل 100% ټیک ده چې اکثر له د هغې رشتہ دارانو دا تعداد چې کوم دی دا عمدې د وجې نه زیاتیږي چې کله ته مالدار چې کله ته غریب والله کرې څوک تپوس هم کوي، خو چې مالداره شي نو خلک به دله راشي وایي ستا یو د ترو لور وه هغه زمونږ د لیور په زوی باندې واده وه او وی مونږ د هغې د نوسي او د کړوسو خپلوان یو ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو او وی دا پلانکې کار به راله کې. دا رشتہ داران ستا هغه وخت کې په کار نه راځي چې کم وخت کې تا باندې غریبي وي یا تا باندې مفلسي وي یا ته د لوږې په حالت کې که په دې حالت کې د چا ته ټلیفون وکړو یا د چا ته فون وکړو هسې دې تپوس کولو چې یاره تاسو حالات څنګه دي یا څنګه یې مونږ هسې د تپوس دپاره کړی نو مخکې نه به درته هغه ووایي وی بېګا هم نه ده خوړلی ځکه چې ورته پته وي چې هسې نه څه پیسې رانه ونه غواړي. نو د تکلیفونو دا احساس چې کوم دی دا په دې زړه کې پکار دی، د دې اظهار بل ته نه دي کول پکار، د دې اظهار صرف او صرف الله ذات ته پکار دی او د شپې ورته راپاسېدل پکار دي، د شپې ورته جړل پکار دي، د شپې ورته دا غوغا پکار ده چې یا الله زم ستا بنده یم زه ستا نه غواړم ځکه چې الله پاک په خپله فرمایي چې زه د آخري وخت کې د سار ته نږدې آخري اسمان ته راکوزېږم او هغې دا اعلان کوي د فرشتو په ذریعه باندې چې څوک شته چې ما نه وغواړي نو دقه ټایم کې ته غوښتنه پکار ده چې یا الله موږ هم ستا بندګان یو، موږ هم د نبي علیه السلام امتیان یو، په موږ خپل رحم او کرم او فضل وکړي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.